رنګ یې هغې له څه ورکړه چې دا دهشتګرد و د یو سازش په تحت د پیسو د بتخورۍ په تحت هغو وویشتی شو هغو او رنګ یې وله دا ورکړه په سرکاري ټوپک باندې وویشتی شو رنګ یې وله دا ورکړه چې دا دهشتګرد دي تر اوسه پورې د هغه واقعې هېڅ پته ونه لګېده حق غم دی چې زه په خپل کور کې جاړم او زه ځان نه خورم خو تر اوسه پورې ریاست خاموشه دی تر اوسه پورې صوبایي حکومت خاموشه دی تر اوسه پورې ادارې خاموشه دي تر اوسه پورې هېڅ د هغو د تور او د سپین ګناه پته ونه لګېده تر اوسه پورې هغه قاتلان چې دنیا ته ښکاره دي هغه کیپټن ذوالفقار چې هغه لاړ او سپین باز شو تر اوسه پورې د هغې پته ونه لګېده زه په دې یوه خبره باندې نن ډېر زیات فخر کوم چې زما د پلار او زما د ورور وینه د هغه شهیدانو وینه هغه ضایع لا نه هغې دا خلق را بیدار کړل هغې دا قوم را بیدار کو چې را بردای شئ را ویښ شئ او وګورئ خپل دشمنان او خپل غله وپېژنئ چې دا څوک دي لکه څنګه چې ټولو ته معلوم دي چې په تېر وخت کې زموږ سره کمې واقعې شوي دي او چا کړي دي نن هغو خپل وینه ورکړه خپل سر یې ورکړو او دا قوم یې را بیدار کو چې دا وپېژنئ په دې پسې راوځئ چې دا څوک دي هغوی په خپل قوم باندې په خپله پښتو باندې غیرت وکړه د هغو جبر د هغو ظلم د هغو بدماشي تسلیم نه کړه هغې ته سینه یې ورته ورکړه او خپل سر یې قربان کړه خپله وینه یې توی کړه خو هغو ته ټیټ نه شو دنیا ته یې دا خبره ښکاره کړه چې موږ پښتانه یو موږ نه ټیټېږو موږ پښتانه یو موږ نه ټیټېږو موږ به نه ټیټېږو او دا خلک یې را بیدار کړل خلق ډېر دی خبرې به کوي تقریرونه به کوي خو زه دا خبره ټولې خلقو ته ټولې دنیا ته ښکاره ده زه نن بیا په دې سټیج باندې ویم چې په دې خبره ډېر خوشحاله یم چې دا خلق را بیدار شو دا خلق راوچت شو خپل تپوس کوي او د دې خلقو تپوس کوي خو په دې خبره ډېر زیات باندې خفه یم چې تر اوسه پورې هغه ښکاره غلو چې ټولې دنیا ته معلوم دي په سرکاري ټوپک هغو ویشتی شوي دي د هغوی هېڅ پته ونه لګېده هغو لاړ ورک شو هغوی سپین بازان شو تر اوسه پورې هغه اف آی آر چې په انګلډ چوک کې ډي اس پي او ایس راغلي وو او زموږ سره یې دا مطالبه وکړه چې هغه به تاسو له درکوو تر اوسه پورې هغه اف آی آر موږ ته نه دی میلاو شوی زه تاسو ته دا خبره کوم چې د هغه دو چې په قوم او په پښتو غیرت کړی دی او د هغه ظالمانو او د هغه جبروونکو خلقو ملا یې ماته کړې ده د ملا تیر یې مات کړی دی د هغو غرور یې مات کړی دی چې زه پښتون یم ته راځې ما ته په کور کې کښېنې زه تا ته نه ټیټې سترګې کېږم زه تا ته ټیټې سترګې کېږم زه ستا غلامي تسلیموم او سینې ورته مخامخ کړې ده ګولۍ پې خوړلي دي زما دا یوه مطالبه ستاسو ټول مخې چې ټول په دې باندې اواز راوچت کوي چې د هغه غله را معلومه شي هغه غله را پیدا شي او هغه ټول شهیدانو ته انصاف میلاو شي او د هغه واقعي تحقیقات وشي. السلام.